سلامونه یارانو، دا وخت زه موجود یم په ضلع بونیر کې په نانسیر کلي کې. په نانسیر کلي کې په سکره غر کې یو چینه ده چې په پټې اوبو باندې مشهوره چینه ده او ډیره یو تاریخي چینه ده، تاریخ هم لري. نو اوس موږ د هغې خواته روان یو، کم از کم ګنټه هایکینګ دی ورته. نو چې کله انشاءالله موږ ورسو بیا به د هغې ځای تاسو سره باقاعده ویډیو شریکو، ښه په ډیټیل سره د هغې چې څه تاریخ دی نو هغه به در سره چې دی په ویډیو کې ضرور شریکو. دا د نانسیر کلي چې دی دا ملګری دی په غرسني نوم باندې اډي د جواد نوم دی، ډېر خلک دی. دا بل چې دی دا امین دی، دیم چې دی په سوشل میډیا ایکټیو دی، نیچر ایکسپلور کوي، شاید دیم پیژنئ. نو انشاءالله اوس موږ روان یو پټې اوبو ته. یارانو ما ډېر سیوا غرونه لیدلي او ډېر دنګو دنګو غرونو ته ختي یو، ډېر هایکینګ هم کړی، خو د سکرې غر نه دی، شاید نوم مو اورېدلی دی. د سکرې غر چې دی هغه ډېر سخت دی او هایکینګ چې دی که نه ډېر به ګرانه به راوختو. لکه لږ نه هغه سیر له مکمل میثاق وګوره، پارټنر یې ستړی کړی دی، زه هم ستړی کړی یم ښه سم. دوه هغه دي نور را سره دي، هغه لږ مخکې دي. نو روان یو پټو اوبو ته. نو بس د هغې دپاره دومره تکلیف کو، سخت هم تېره کړه، راوختو الله روان یو. خو د سکرې غر چې دی ډېر سیوا سخت دی. نو تاسو هم چې دی د سکرې غر ته پکې لاړ شئ، لږ هایکینګ پکې وکئ چې لږ د ځوانۍ په زور کې لږ زکات وباسئ چې پته مو ولګي چې څه حساب دی. هایکینګ کولی شئ که نه، ولې چې دا غر ډېر زیات سخت دی، لکه یو لږ سخي او دا ډېر سخت دی. بل دې غر دې ښکلا ته وګورئ، سکرې غر چې دی ډېر ښکلی دی. سړی را روان دی، ستړی شوې نه نو څومره ښکلی غر دی، نیچر پکې هم ډېر ښکلی دی، شینکې دی ټول. نو انشاءالله نن به در سره د سکرې هغه تاریخي ځایونه شیر کوو چې د کومو تاریخ اوس هم ژوندی دی او هغه ځایونه هم شته دی اوس. نو بس لږه لار پاتې ده، اوس به ورسو پټو اوبو ته. دا دومره هایکینګ چې مونږ وکړو او دومره خوله هم د ځان وباسره، دومره ستړي مو وکړل، هغه مونږ صرف او صرف د دې چینې دپاره وکړه. چینه ورته وښیه، د دې نوم دی پټې اوبه. داسې دا چینه ورته وښیه، لاس ته هغه وګوره.